الخدمت فاونډیشن تحصیل مندن د فلسطین د بیوسه بیکسه او د جنگ نه متاثره غړو خویندو د امداد د پاره نه وګي بازار کې امدادي کیمپ لګولې وو. په امدادي کیمپ کې صدر الخدمت فاونډیشن تحصیل مندن تاجدار احمد خان، صدر جماعت اسلامي مندن بشیر احمد، د الخدمت ضلعي عہدیدار اشرف الدین استاد فضل یوسف خان او نورو ګډون کړي وو. میډیا سره د خبرو په وخت صدر تاجدار احمد خان وویل چې نن د فلسطین په مسلمانانو سخته ده او دا زموږ ذمہواري ده چې د هغوی سره هر قسم جاني او مالی مرستې وکړو. هغوی زیاته کړه چې موږ نن په ناوګۍ بازار کې امدادي کیمپ لګولې او سبا به د تحصیل مندړ په ټولو جوماتونو کې د جمعې د لمونځ نه پس چندې جمع کوو. هغوی عوامو ته اپیل وکړو چې د الخدمت فاونډیشن په دې کار خیر کې خپله برخه واچوئ. انشاءالله موږ به دا امداد د فلسطین مسلمانانو ته رسوو. په دې موقع انعام خان صراف او د بازار صدر عزیز الرحمن هم عوامو ته د چندې اپیل وکړو او د ټولې دنیا د اسلامي ممالکو ته اپیل وکړو چې د فلسطین سره مرستې وکړي. زمونږ په ناوګۍ لوی لار کې په دې بازار کې د فلسطین د مظلومه د بېکسه مسلمانانو وروڼو لپاره دا امدادي کیمپ دی او انشاءالله په جولي پیلاو مهم به هم کېږي. سبا که خیر د جمعې په ورځ موږ تمام جوماتونو ته ایکسس کوو، کوشش کوو چې زموږ رضاکار هلته لړ شي. که فرض که هلته زموږ رضاکار لړ نه شي نو چې دا څومره امت مسلمه ده دا ټول د الخدمت رضاکار دي، نو دا ټول د فلسطین د مسلمانانو وروڼو لپاره دي. څنګه ستاسو په علم کې دا چې د فلسطین مسلمانان نن سبا په انتهایی تکلیف کې دي او پرون تازه واقعه شوې ده چې په هسپتال باندې چې دا په یوه دنیا کې نه دي شوي، په یو جنګ کې داسې کار نه دی شوی چې په هسپتال باندې هغوی کومه بمباري کړې ده. په هغې کې د اطلاعاتو مطابق 800 ماشومان او زنانه هغه په هغې کې شهیدان شوي دي. بله غټه خبره دا ده چې الخدمت بعضې اکثر کسان سوالونه کوي چې دا به تاسو څنګه کوئ. نو زمونږ شکر الحمدلله د الخدمت داسې نیټورک دی چې د مخکې نه زمونږ هلته څه پارټنر دي چې هغه په غزه کې موجود دي او د هغې اکټیویټي چې دی نو هغه وخت په وخت باندې موږ سره شیر کوي چې د څه څیزونو ضرورت دي. نو دا مال خدمت کړي چې هلته په دې وخت کې د څه څیزونو ضرورت دی. نو هلته زیاته مسله د خوراک د سامان ده، د اوبو غټه مسله ده. نو او خلک چې دی نو موسم هلته کې یخ دی، د کمبلو د خوراک څښاکو د ټینټونو ډېر بې تحاشا په تکلیف کې دي هغه خلک مسلمانان. په دغه وجه باندې موږ د خپل ضلعي صدر سید شاروم باچا په هدایاتو باندې تحصیل مندن په ټولو بازارونو کې به انشاءالله کیمپونه لګو. د دې نه علاوه سبا د جمعې ورځ ده موږ ټولو عوامو ته خلکو ته دا اپیل کړلی د تحصیل مندن چې په خپلو جوماتونو کې د دغه بېکسه د بېوسه فلسطین د مسلمانانو دپاره د چندې اپیل وکړئ. عامو مسلمانانو وروڼو ته لړ شئ او داسې لازمي نه چې سړی دې په زرګو روپۍ ورکړي، په لکو دې ورکړي. د چا چې څومره وس کېږي چې د خپل وس مناسب په دې کې امداد وکړي. ځکه کوم د دین اهمه فریضه چې کومه ده هغه موږ نه شو ادا کولی، جهاد دی او موږ هلته کې تللی نه شو. دا د حکومتونو کار دی او هغې باندې به حکومت باندې هم پکار ده سیاسي پارټۍ چې دی نه په حکومت باندې هم دباو وشي چې د دغه خلکو امداد وکړي. خو موږ په خپل ترو باندې د الخدمت د پلیټفارم نه کوشش کوو چې دغه مسلمانانو په تقریب کې لږ کمی راولو. نو ټولو مسلمانانو ته دا درخواست دی چې اوس نن زمونږ ټوله ورځ به په ناوګۍ په لویه لار کې دا کیمپ وي. د دې نه علاوه زمونږ نمبر که تاسو د دې خلکو سره شیر کوئ چې یاره کوم ځای کې د پرایویټ سکولو اساتذه کرام دي، پرنسپل صاحبان دي، د سرکاري سکولونو کم پرنسپل صاحبان دي، هغوی ته مې خصوصي درخواست دی چې د مارننګ په اسمبلی کې ماشومانو ته هم اپیل وکړي او عامو خلکو ته هم زمونږ دا اپیل دی چې په جوماتونو کې د دې فلسطین د مظلومو مسلمانانو دپاره د چندې اپیل وکړي. نو هغه خو زمونږ نمبر که تاسو په خپل دغه کې شیر کړئ نو موږ سره د انشاءالله رابطه کې زمونږ لوکل رضاکار به د هغې خوا لځي او باقاعده به هغوی له رسید ورکړي. که په کوم جومات کې څومره چنده شوې ده نو هغه به ورته موږ رسید ورکو، هغه پیسې به ترې وصولو او انشاءالله دا د ټول مسلمانان د مطمئن اوسي چې دا چنده به موږ انشاءالله د فلسطین مظلومو مسلمانانو ته رسو. دا ډېره د
خوشاله او د ایمان د جذبې خبره ده. موږ هر دکاندار ته پکار دی بلکې د دې خورې هر بچی ته دا پکار دی چې د فلسطین د عوامو سره شانه بشانه ودرېږي ځکه که زمونږ دا وس نه رسي چې موږ هلته لړ شو د جهاد په شکل باندې الله کې مطلب جهاد وکړو یا د خلکو خدمت وکړو خو د عمل داسې یو څیز دی که دا موږ د خپل طرف نه د غریبانو خلکو ته د دې الخدمت فاونډیشن د پلیټ فارم نه ورکو نو زما په خیال چې دا به بالکل په حفاظت باندې هغه خلکو ته ورسي ځکه چې اسرائیل کوم بمباري پرون په فلسطین باندې کړې ده او خاص کر په هسپتالونو باندې کړې ده نو دا پرزور موږ د دې مذمت کوو او خپل حکومت ته دا وایو خاص کر آرمی چیف ته دا وایو چې بالکل موږ عوام تاسو سره یو تاسو را پاسه او د دې قوم د دې مردانو د بونیر د مردانو د خیبر پختونخوا او د غون پاکستان د خلکو د عوامو چې کوم جذبات دي او کم د غدي هغه چې دین ال دداږي اله لرما چې د زمونږ د مندن خلک با پدی چنده کې د الخدمت فاونډیشن چې دین د دې رضاکارو د دې مشرانو او د دې بازار ټول تاجران پدی چنده کې حصہ چي او هغه د فلسطین نونو سره مونږه شانه بشانه ولاړو ډېر